نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. زما عزت مند مسلمانان ورونو اوریدونکو، چونکه د روزې فضایل او احکامو د هغې نه بعد د اعتکاف په باره کې خبرې شروع وې چې سنت موقت د آخرې عشرې اعتکاف او په هغې کې کمې خبرې کول مباح دي. کم کارونه په حالات د اعتکاف کې چې مباح وي. مباح هغې ته وایي چې د هغې په کولو او نه کولو کې بنده ته اختیار وي. معتکف له په مسجد کې خوړل، څښل، اوده کېدل، ناسته پاسته، ملاسته ټول جایز دي. معتکف د خپل ځان یا د خپل بال بچ په باره کې د هغوی دپاره اخیستلو راخیستلو خبرې د ضرورت مطابق کولی شي. د خرید او پیرو خبرې به قدر ضرورت جایز دي. د لوستلو دپاره ځان سره کتابونه هم کېښودی شي. د خوراک اسکاک یا بل د ضرورت یو څیز راغوښتلی هم راغوستلی شي. مسجد ته راغوستی شي. مسجد ته ورله د ضرورت څیز راوړل جایز دي. بستره، خوراک اسکاک والا مختصر څیزونه د لاس وینځلو دپاره لاس وینځونکي یا د زیاتي لوښي د هغې استعمال شوي اوبه چې پکې اچوي د هغې دپاره یو لوښي هم د ځان سره ایښودی شي. معتکف که تاجرو یا کارخانه‌دارو نو خپل قایم مقام یا ماتح ملازم ته د تجارت ضروري هدایات ورکولی شي. خبرې ورسره کولی شي. دفتر به د مسجد ته نه منتقل کوي چې ټول کاروبار د دې ځای نه په ټیلیفون یا په موبایل باندې کوي او ټوله ورځ د ذکر فضای تجارتي خبرې کوي. نو داسې دفتر دې نه جوړوي په مسجد کې چې ټول هدایات د دې ځای نه هغه ته جاري کیږي. په مسجد کې جامې بدلول ورله جایز دي. خوشبو لګول، سر غوړول، ږیره غوړول، ږمنځول جایز دي. خو په ږمنځ باندې چې د سر او د ږیرې نه کم ویښتو ځي هغه په مسجد کې نه غورځئ. کله چې سر یا ږیره ږمنځئ نو په دغه دوران کې به ځان ته یو څادر څه فوټې لاندې خورئ چې دا ویښته په هغې کې پروت دی. که د مسجد امام اعتکاف کولو او مقتدیانو کې د چا وادو هغې ورته وایي چې نکاح راله وتړه نو نکاح تړلی شي. که یو نوجوان په اعتکاف کې و او پلار ورله د نکاح انتظام کولو نو په مسجد کې دا نوجوان ایجاب او قبول کولی شي. که معتکف سر وینځل غواړي سبیل یا غسلخانې ته د سر وینځلو دپاره به نه ځي. بعضې بنده داسې وي چې روز دفعه سر وینځي ګینې بیا یې سر ګریږي. نو که د سر وینځلو ضرورت فیښ شي او یو انسان سر وینځي نو په مسجد کې به یو طرف ته ځان ته د فلاشتک یو څادر خور کی او د هغې د پاسه به لګن یا لوښې جوړ لوښې کیږدي
چې په هغې کې دا استعمال شوده اوبه فروزي. خو د دغه اوبو نه ماوره چې کوم څاڅکې فروزي د دې لوښي نه بهر، نو هغه په دې پلاستیک باندې فروزي، نو مسجد به نه خرابوي او دی به په دې باندې نه ګناهګارېږي. نو پلاستیک خورول د دغې دپاره لازم دی. معتکف که د آرام په عرض باندې خاموش وي او نو دا جایز دی. یو انسان اعتکاف ته ناست دی او ډیر سبق یې وویستلی شو او آرام په عرض خاموش پروت دی یا ناست دی، نو خیر دی د معتکف دپاره دا جایز دی. په حالات د اعتکاف کې د دین خبرې کول د ثواب کار دی، خو داسې خبرې چې په هغې کې ګناه نه وي دا ورله مباح دي. بقدر ضرورت د دنیا د خبرو نه منع نه دي، خو په حالات د اعتکاف کې هسې ګپ دې نه لګوي، ذکر دې کوي. که د خوراک څښاک بعضې څیزونو ته یې زړه کېږي نو ویلی شي چې ماله دا پلانکې پلانې څیز راوړه، ځان نه به ګونګا نه جوړوي، نه به په اشارو باندې خبرې کوي بلکې زباني به وایي. هسې ګونګا کېدل او دې کې ثواب ګڼل دا ګناه ده. معتکف نوکونه کټ کولی شي، برید د سنت مطابق برابرولی شي، خو په مسجد کې ویښته او نوکونه غورځول جایز نه دي. د بدن د صفایۍ په هغه اعتکاف کې ضرورت پیښیږي چې میاشت یوه نیمه بنده اعتکاف ته کیني، خو د 10 ورځو کې ضرورت نه پیښیږي، ځکه بنده اعتکاف ته کیني نو ټول بدن دې صفا کړي، نوکونه وغیره دې لرې کړي، او که ورځ نیمه مخکې کړې وي نو په 10 ورځو کې د دې سړي نه ببر لیونی نه جوړیږي. نو د اعتکاف نفس دې نوکونه او ویښته کټ کړي. په مسجد کې که بنده اعتکاف ته ناست دی نو د دین تعلیم ورکولی شي. که استاد وي نو بل ته سبق ښودلی شي، که دې طالب وي نو د استاد نه سبق ویلی شي. معتکف په مسجد کې ناست دی او د څه ډېر ضرورت دپاره دې معتکف ته د کور نه مور یا خور یا لور یا ښځه ورسره ملاقات کوي نو په پرده کې راتلی شي. خو د مانځه په اوقاتو کې به دا زنانه مسجد ته نه راځي، ځکه چې خلق په مسجد کې نه وي، نو په داسې وخت کې په پرده کې راتلی شي. خو هغه د ضرورت د خبرو دپاره چې ضرورت د خبره وي او ډیره اهمه خبره وي، د ده سره د خبرو کولو نه ماوره بله لار نه وي، نو په دغه دوران کې بقدر ضرورت د خپل د کور زنانه چې مور وي یا خور وي یا ښځه وي یا لور وي، نو هغه د ده دپاره د دغې خبرو دپاره راتلی شي. خو هغه هم دا په داسې حالات کې چې ډېر سخت ضرورت پیښ شي، یو ځای داسې وي په هغې کې موبایل کانټیک وغیره نه وي یا موبایل استعمال نه وي، نو په هغه ځای کې دا ضرورت پیښیږي چې نن سبا د موبایل په ذریعه باندې سوال جواب کیدی شي. خو چې کوم ځای کې داسې ضرورت پیښ شي نو خیر دی داسې زنانه چې د دې انسان ورسره نکاح ابدي حرامه وي، خپله ښځه شوه نو هغه د ده سره خبرې کولی شي، یا خپله خور یا مور یا لور، دوی مسجد ته د ضرورت دپاره د انسان لا راتلی شي.
الله پاک ته پیدا عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.